نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زما عزتمند مسلمانانو رونو اوریدونکو، منگ د زکات په باره کې بحث شروع کړو چې منگ دوه خبرې عرض کړې وې. یو د زکات ادا کولو په باره کې او دویم د زکات نه ادا کولو په باره کې صح وغیدونه باره کې بیان. نو لومبنی د زکات ادا کولو باره کې خو موږ خبرې کړې وې. دویم نمبر د زکات نه ادا کولو صح وغیدونه او د هغې نقصانات. د زکات نه ادا کولو په دنیا آخرت دواړو کې ډېر زیات نقصانات دي. په حدیث مبارکو کې په دې باندې ډېر صح وعید راغلی دی. یو دا چې د مال نه برکت اوچتولی شي. دویم دا چې مال غیر محفوظ کیږي. دریم دا چې اجتماعي نقصان په دنیا کې دا کیږي چې پورا قوم باندې قحط صالح عذاب، پورا قوم چې کم دی فقط صالح عذاب کې مبتلا کیږي او پورا ملک د ګرانه عذاب مسلط کیږي. غریب حلق فشور او چغو باندې ستر شو. د دې وجه د زکات نه ادا کول هم دی. حلق دا ګڼي چې حکومت به ختم شي، ګرانی به ختم شي، چونکې د هغې نه بعد چې کله د نگران حکومت راشي نو نور هم ظلم شروع شي. د ټولو نه لومبنۍ تحفه د ګرانۍ ورکول کیږي. پر راتلو سره د تیر شوي حکمران احتساب کول پکارو، خو دوی د قوم احتساب شروع کړو. به هر حال د ګرانۍ عذاب منې کول د چا د وس کار نه دی. دا د الله رب العالمین د طرف نه یو عذاب دی. نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل کم قوم کې چې زکات منع شي، الله جل شانه په دغه قوم باندې، په دغه خلکو باندې دا خلک فقاحت کې مبتلا کړي. او حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک او فرمایل چې کم قوم زکات نه ورکوي، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک د نبی علیہ السلام مبارک یو ارشاد او فرمایو، اے مهاجرینو، 5 څیزونه داسې دي که تاسو په هغې کې مبتلا شئ نو ډېر آفتونو او تکلیفونو کې به ګیر شئ. اول نمبر دا چې کله د فحاشۍ او د بدکارۍ کارونه په یو قوم کې ښکارا په ښکارا علی الاعلان شروع شي، په هغې به داسې بیماریانې په هغې کې پیدا شي، په هغې کې به داسې بیماری پیدا شي چې روان د بچله چرته چاره دی نوم نه وي اورېدلی. دویم نمبر چې کوم خلق فنا طول کې کمی کوي، په هغې به قحط او مشقت او بادشاه ظلم مسلط کولی شي.
دریم نمبر چې کوم خلق په موحدې خلاف ورزي کوي په هغې به د نورو قومونو تسلط او غلبه وي هغې به د دې سامانونه او مالونه لوټ کړي او څلورم نمبر کوم قوم چې زکات منع کړي په هغې باندې به باران بند کړی شي تر دې که چېرته دا ځناور په دنیا کې نه وي نو الله رب العالمین به په دې باندې یو څاڅکی باران هم نه وی کړی پنځم نمبر چې کوم خلق د الله تعالی د قانون خلاف حکم جاری کړي په هغې کې بهانه جنګي شروع شي او زما عزتمندو دغه پنځه خبرې چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام مبارک نه نقل کړي دي اوس په دې پنځو کې کم یو داسې کار چې په هغې کې موږ او تاسو مبتلا نه یو بیا د ګرانۍ او بې ارامۍ او بې اطمینان کېدو هر وخت په ژړا یو خو د دې ګناهونو پرېښودو دپاره تیار نه یو یو دا چې د زکات نه ادا کولو دنیایي نقصانات ګڼو اخروي نقصانات د دې نه ډېر زیات دي نبی علیه السلام مبارک نه درې قسمه سزاګانې منقول دي او د قرآن په آیاتونو کې هم دې طرف ته اشاره ده حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې نبی علیه السلام مبارک ارشاد فرمایلو چې کوم سړی د سرو زرو مالک وي یا د سپینو زرو مالک وي او د دې حق ادا نه کړي یعنی زکات ادا نه کړي نو د قیامت په ورځ به د دې سرو زرو سپینو زرو نه یو فترې جوړولی شي او دا به د جهنم په اور کې داسې ګرمولی شي چې ګویا دا په خپل دا فترې اور کې اچولی شوي دي بیا به د دې سره د دې سړی ډډې اړخونه تندي او اوږې داغلی شي او بار بار به دغه شان ګرمولی شي او په دې به د انسان ته داغونه ورکولی شي تر د قیامته پورې د قیامت دروازې پورې به همده سره دغسې معامله کیږي بیا به د قیامت فروز باندې هم د انسان سره دغسې معامله کیږي او هغه یو ورځ چې هغه د 50,000 کالو برابر ده نو زما عزتمندو نبی علیه السلام مبارک نه دا قسمه حدیث د دې په باره کې منقول دی او په یو حدیث کې نبی علیه السلام ارشاد فرمایلی دی چې په روپۍ باندې روپۍ نشي ښودلی او په اشرفۍ باندې اشرفۍ نشي ښودلی بلکې د انسان جسم به دومره وسیح کولی شي چې په دې باندې به د سرو او سپینو زرو سکې خورولی شي او هغه ته به ویلی شي چې د خپلو خزانو او د خپلو مالونو مزه وڅکه حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ نه منقول دی چې څومره سره زر او څومره سپین زر د ده سره وي او د هغې هر قیرات چې تقریبا د 3 ورځو برابر وي نو نه به د اور یوه ټوکړه دې نه به د اور یوه ټوکړه جوړولی شي او بیا به په دې سره د ده ټول بدن ته داغ ورکولی شي د دې نه پس که چېرې الله رب العالمین دې جهنم ته ولیږي او یا د دې انسان بخښنه او مغفرت وشي هغه د الله رب العالمین خوښه ده الله رب العالمین ارشاد فرمایلو کوم خلق چې سره زر او سپین زر جمع کوي او خزانې جمع کوي او د الله په لار کې نه خرج کوي هغې ته خبر ورکړه د دردناک عذاب په دې ورځ به د سره زر او سپین زر د جهنم په اور کې ګرمولی شي
او دې انسان ته پې داغونه ورکولی شي د ده تندې او ډډې اړخونه او د اوږې به ویلی شي چې دا هم هغه خزانې دي چې کوم به تاسو د خپل ځان دپاره جمع کولو نو اوس د خپلو خزانو مزه وڅکئ. د دې څیزونو ذکر د دې دپاره شوی دی چې د دې درې واړو په زکات نه ادا کولو کې ډېر دخل و چې فقیر محتاج مخې ته را روان وي نو هغه ته په کتلو باندې تندی رانوي. که خوا ته ولاړ وي نو په ډډه کېږو او شا کوو ورته او روانېږو تی. خاص طور باندې دا ذکر کړی شوي دي چې نبی علیه السلام د فرمان مطابق خو پوره بدن ته داغ ورکولی شي. نو زما عزتمندو چې الله رب العالمین په کومو کسانو باندې زکات فرض کړی وي نو هغې د خپل زکات اهتمام وکړي. یعنې دې ته به دغه درې قسمه سزاګانې فرض د قیامت چې کم دی